ښځه او خاوند په یو ځای باندې غسل کولی شي او که نه، چې مو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یو لوښي نه چې کوم دی غسل کولو. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي دا مسله کړې وه، نعوذ بالله من ذلک، هغې دا غلطه کړې ده نعوذ بالله چې موږ تاسو ته دا رارسولې. نه، موږ تاسو به شکریا ادا کوو. محترمو، موږ تاسو کې لویه غلطي دا ده محترمو چې حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم وورو بیا پسې خندا کوو او خلکو ته شعر کو مخکې ولیږو چې دا وګورئ د دې خبرې څه ضرورت دی، اوس دیم دا خبرې کوي. خو دوی د سوچ نه کوي چې دا حدیث دی بیانوي، د حدیث د چا دی؟ دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، زما خو نه دی او نه ما څه کور کې جوړ کړی دی. موږ چې کومه خبره کوو الحمدلله دلیل په رڼا کې کوو او حدیث حواله بیا پیش کولی شو الحمدلله. نو یو سړی که اعتراض کوي چېرې دا مسله بیانول لري پکار، دا اعتراض زیرورو په نبی علیه السلام ته اعتراض وکړو او څوک چې په پیغمبر یا د هغه بیان باندې اعتراض وکړي نعوذ بالله من ذلک د ایمان هم برباد شو، نیکۍ ماته شو. ته به سوچ کې چې دا خبره پیغمبر کړې ته به بالکل منم، اگر که ستا د عقل نه خلاف یا اگر تی نه منې که نه نو بیا د خپل ایمان نه او خپل نکاح نه لاس وینځه، ځکه چې دا خبره پیغمبر کړې مو ته به منو، اگر که زما ذهن او زما زړه نه علي په زړه په ذهن به دا منو چې پیغمبر ویلي دي. نو که چېرته ښځه او خاوند په یو ځای غسل کوي نو بالکل کولی شي، جایز دي. او په دې باندې حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، صحیح البخاري شریف کې حدیث دی او روایت کړی دی ام المؤمنین زموږ استاد مور عائشه رضی الله تعالی عنها، د صدیق ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي، هغه فرمایي كنت اغتسل انا ونبي صلی الله علیه وسلم من اناء واحد، چې مو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د یو لوښي نه چې کوم دی غسل کولو، یعنی د یو لوښي نه په یو ځای به هم څه کولو چې غسل کوو. اوس دې کې د حیرانتیا خبره موږ تاسو ته دا ده چې دا مسله موږ اورده موږ پسې خندا کوو چې دې مسلې بیانول نه و پکار. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي دا مسله کړې وه نعوذ بالله من ذلک، هغې دا غلطه کړې ده نعوذ بالله چې موږ تاسو ته دا رارسولې. نه، موږ تاسو به شکریا ادا کوو د نبي علیه الصلاة والسلام او د نبي علیه السلام بیبیانو چې دا مسله موږ تاسو ته راورسوله او بیا د هر هغه عالم چې دا مسله واضحه کړه موږ تاسو په شکر وباسو، دا عالم شکریا ادا کړو چې دا مسله تاسو واضحه کړه. عالم پسې به خندا نه کوو، ځکه ته عالم پسې خندا کې عالم به د نبي علیه السلام قول پیش کوي، نبي علیه السلام حدیث به پیش کوي، او که ته دې عالم پسې وخندل تا خو عالم پسې نه دي خندلي، تا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پسې وخندل. او څوک چې د نبي علیه السلام حدیث یا پیغمبر علیه السلام بیان پسې وخاندي دی کافر شو. نو نبي علیه السلام بیبي كنت اغتسل انا والنبي صلی الله علیه وسلم من اناء واحد، چې مو نبی علیه السلام به د یو لوښي نه غسل کولو، نو ښځه او خاوند د یو لوښي نه غسل کولی شي. دې سره چې کوم دی مینه زیاتېږي او د یو بل اندامونو ته هم ګوري که نه نو کتلی شي، دې کې څه ګناه نشته. ځکه که یو سړی د دې په ځای په حرامو کې مبتلا یې پردیو زانو ته ګوري هغه به ښه وي که نه سړی خپلې بیبي سره په یو ځای باندې یو غسل کوي دا به ښه وي. دې کې چې کوم دی هېڅ ګناه نشته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې مونږ تاسو ته څه خبرې کړې مونږ به یې منو، که یو ملګری وي داسې بیان او داسې مسایل بیانول لري پکار نو بیا به ته دا پاڼه او دا صفحه او دا حدیث نعوذ بالله من ذلک دا پاڼه به ته وشلې د حدیثونه، ځکه چې ته منې نه، او که ته منې مؤمن مسلمان یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتي او حوض کوثر کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی اوبه درکوي بیا به دا حدیث منې. دې باره کې ډېر حدیثونه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا امر دی نبی علیه السلام ته تپوس چې یا رسول الله موږ خپل عورت د چا نه پټو؟ نبی علیه السلام وتل د ټول نه پټولی شي خو د دوو کسانو نشي پټولی، یو وینځه او یو ښځه، که دې د ښکارم کې څه مسله نشته. نو د ښځې او د خاوند خو یو جوړه رشته ده او دی بالکل یو بل چې کوم دی خوشحالولی شي په هره طریقې، خو هغه کارونه به نه کوي کوم چې منع کړي اسلام. نو که ښځه او خاوند په یو ځای باندې غسل کوي بالکل جایز، ځکه حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دې پسې خاندل ما پسې خاندل نه، بلکې د حدیث ته کول پکار چې دا دی قاري صاحب د حدیث بیان کو، مولوي صاحب بیان کو، رښتیا حدیث دی او که نه ځانه جوړ کړی. موږ یو خبره کوو، مثال حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي کوم عالم نه چې تپوس شو د یو مسلې باره کې او دله ورتله او د خوله پټه کړه ویې نه ویلې، نبي علیه السلام فرمایي د قیامت په ورځ به الله رب عزت دغه عالم ته په خوله کې د اور واګې واچوي. موږ اور واګې ته نشو ځان نشو ټینګولی، که دنیا کې څوک راپسې خاندي یو اتیا پیرې وخاندي موږ پسې به نه خاندي، حدیث پسې به خاندي. چې حدیث پسې خاندي دی به هم کافر شي، ښځه پرې هم طلاقه شي، بیا به ښې سره میلاویږي، دی نه بچي حرامیان پیدا کېږي. زموږ پسې موږ حدیث ته الحمدلله خپل غاړه خلاصه کړه، تاسو ته هم در رسولو، ستاسو غاړه او بنده به تر هغه پورې چې دا تاسو واورئ نورو ته ونه رسوئ، ځکه چې
تاسو دې مسلې باندې خبر شوي اوس به نور ته رسول تاسو کار دی الله رب عزت په عمل توفیق نصیب کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین